الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وبعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد قال عز من قائل وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. مسلمانانو ورونو د دې اختر د مناسباتو نه مخکې زمونږ سره هغه مشهور حدیث د نبی صلی الله علیه وسلم بیانېدو په هغې باندې خطبات د هغې اخیره خاتمه منګه په دې موضوع باندې ودرولې وه چې د الله جل جلاله نه خشیت او ویره پکار ده. الله جل جلاله د دې ځمکې او اسمانونو خالق او د دې باچا دی، د انسانانو باچا او پیدا کوونکی دی او ډېر عظیم ذات دی. نو د الله جل جلاله نه ویره پکار ده. د الله ویرې ته خشیت هم ویلې کېږي، خوف هم ورته ویلې کېږي، مراقبه هم ورته ویلې کېږي. دا تقریبا داسې نږدې الفاظ دي. د فرق د دې الفاظو دپاره دا اوسنی ټیم نه دی. په یو ټیم د ټیمونو کې به د دې الفاظو خپل مابین کې فرق و او عام په پښتو کې د دې نه تعبیر دا شي کېدلی الله یو لوی ذات دی، د هغې نه ویره پکار ده او انسان باید الله جل جلاله په خپل سر باندې حاضر او ناظر دا وګڼي چې الله جل جلاله زما په سر باندې حاضر دی او الله جل جلاله ماته ناظر دی، کتونکی دی. نو په دې باندې به انسان کامیاب وي. که چېرته یو انسان په زړه کې د الله جل جلاله ویره نه وي، الله نه پېژني، الله په خپل سر باندې حاضر ناظر نه ګڼي، دا انسان ورې به د هلاکت سره مخامخ کېږي، په ګناهونو کې واقع کېږي او هغه ګناهونه د انسان دپاره به د هلاکت ذریعه ګرځي. نو دې ته به مراقبه هم ویلی کېږي چې یو انسان به الله جل جلاله په خپل ځان باندې څوکیدار ګڼي او ځان به د الله جل جلاله د رعایت لاندې ګڼي. نو ځکه امام احمد بن حنبل فرمایي رحمه الله تعالی علیه وی واصل العلم خشیة الله. هغه انسان په ټولو انسانانو کې ډېر زیات عالم دی، ډېر زیات پوهه دی چې هغه د الله جل جلاله نه یریږي. الله هم فرمایي انما یخشى الله من عباده العلماء. څومره چې انسانان الله جل جلاله ډېر پېژني هغومره د انسانان به د الله جل جلاله نه ډېر زیات یریږي. نو څومره چې د الله معرفت د یو انسان په زړه کې زیات دي بقدر معرفته نو د الله جل جلاله نه خوف او خشیت چې دی دا بې زیات دي. د الله نه اول چې دا کومه زمونږ او ستاسې ویره پکار ده ګورئ دا اسی یو مجازي ویره نه ده پکار، یو حقیقي ویره پکار ده. که ستاسې خیال دی کې تاسې لږ سوچ او فکر وکئ. یو انسانی چې د یو باچا نه یریږي
یا یو انسانی یو ظالم نه یریږي که ستاسې خیلي د هغه ویرې د وجې نه د هغې په بدن باندې رپېدل راځي د هغې ویرې د وجې نه د انسان داغونه زیګ زیګ کېږي د هغې ویرې د وجې نه د انسان په سر باندې یخته ودرېږي د هغه ویرې د وجې نه د انسان له خوراک خوند نه ورکوي د هغه د ویرې د وجې نه انسان له څښاک خوند نه ورکوي ځکه دا انسان چې دی د هغه بل انسان نه یېرېږي د خپل دشمن نه حقیقي یېره ده دقه رنګې ګورئ د الله جل جلاله نه حقیقي ویره پکار ده خو البته د بندګانو د ویرې او د الله جل جلاله د ویرې فرق دا دی د بنده نه چې انسان څونه یېرېږي هغومره د بنده نه لرې وځي او د الله جل جلاله نه چې ته څومره یېرېږي هغومره به الله جل جلاله ته نږدې کېږي دا فرق دی د الله جل جلاله د ویرې او د بنده د ویرې په مابین کې څومره چې انسان د الله سره تعلق زیاتی هغومره د الله نه ویره زیاتی هغومره الله ته قرب نږدېکت زیاتی څومره چې انسان په خپل زړه کې د الله معرفت نه لري هغومره د الله لرې وځي هغه به د الله جل جلاله نه ویره هم نه لري د الله د ویرې ډېر غټ مطلب دا دی سلف فرمایي علماء کرام چې ته به د الله جل جلاله دا ویره د الله نه داسې کې د دې ویرې مقصد دا دی ته چې یو څه وې دا به عقیده ساتې چې یو ذات شته زما دا خبرې اوري ته چې یو څه ته ګوري دا عقیده به ساتې چې یو ذات شته هغه مایني ته چې یو ځای ته قدم علي دا به سوچ و فکر کې چې ګوره یو ذات شته هغه زما دا قدمونه ییني څه چې په یو زړه کې یو څه اړې راړې دا عقیده به ساتې ګوره یو ذات شته چې هغه زما په دې نیت او اراده باندې علم لري دغه ته خوف ویلې کېږي د الله جل جلاله نه او دې ته خشیت ویلې کېږي د الله جل جلاله نه باید انسان په خپل زړه کې د الله نه ویریږي الله په خپل سر باندې حاضر او ناظر چلے دا وګڼي امام سفیان ثوری یو ورځ خلکو ته بیان کوو په خپل بیان کې وته فرمایله ول اخبروني ډیره د پیدې خبره کړې ده یا خلک زستاسو نه تاسو کومه د دې خبرې مالا جواب راکړئ وی کچرت تاسو لو انکم تعلمون ان فيكم من يرفع الحديث الى السلطان او كنتم تتكلمون بشيء تاسو خپه دې باندې عقیده چې ګور تاسو یو باچا دی او تاسو په دې باچا په خبرې کوي او تاسو په دې مجلس کې یو سړی دا تاسو خبرې دې باچا ته نقل کوي نو آیا دا مال جواب راکړي تاسو په دې مجلس کې په خپل باچا په خبرې وکړي نو دې ټول حاضرینو سفیان ثوری له جواب ورکا چې کلا وحاشا ځکه موږ په باچا په خبرې نشو کولای دا غي د ټوري نه یریږو خاص کر چې په دې مجلس کې یو سړی ناسي او دا زمونږ خبرې باچا ته نقل کوي نو سفیان ثوری ورته و فرمایله واعلموا ان فيكم من يرفع الحديث الى الله دې باندې عقیده وساتئ ګوره په تاسو کې داسې ملائک شته چې هغه ته کرام کاتبین ویل کېږي دا تاسو ټول خبره الله جل جلاله لوړي بغیر د ملائکو نه الله جل جلاله ستاسو خبرو باندې عالم دی ما ته ویل الله پتا باندې علم لري الله جل جلاله ته ګوري سره د دې په دی ولو د کرام کاتبین ناس دي ملائک ناس دي دا ستاسو ټول خبره الله جل جلاله ته نقل کوي الله فرمایي ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد انسان په هیڅ یو سماده نطق نه کوي تلفظ به نه کوي مګر د په دی ولو باندې تیار څوکیداران ناس دي چې هغه هر اعمال اقوال د دې کی او هغه الله جل جلاله لا وړي نو باید انسان په خپل ځان باندې الله جل جلاله حاضر او ناظر وګڼي یو وخت اوقاتو کې یو سړی و د شپې دی وی زنانه مطالبه وکړه هغه زنانه وته ویل الا تستحي من الله دارته وایا ته د الله جل جلاله نه حیا نه کې چې زمانه غلطه مطالبه کې نو الله وته یاد نه کوي دا حیات نه کې نو هغه کس وته وی لا يرانا الا الكواكب مونږ څوک نه سوا د ستورونه هغه زنانه په یو جواب ولا ورک ویل اين مكوكبها ته چې نوې مانګي څوک نيني سوا د ستورونه نو د ستورو پیدا کول کې څوک دی کوكب نو سپوروالي دی ویل کېږي دا راته وی چې دا ستورو کې دا رڼا چا پیدا کړی دا نو سپور په اسمان کې چار ازوندل کړی دي نو دا ګوره واقعي خبره ده هر یو انسان په یو ګناه باندې جرأت کوي ګناه ته قدم اخلي او داغه د خیال دی چې ما څوک نيني نو دا په دې باندې عقیده وکړي چې ما سر باندې یو ذات دی هغه زمایني او زما د عمل مال بدل ورکړي لکه مثال تور یو سړی دی اغلا کوي
او داغه د عقیده ده چې دا مالک د دې مال چې ما نینی نو زه به داسې د دې نه اخلاق کما هغه دې په دې باندې دا عقیده وساتي چې دا مالک د دې مال تانینی چې دا مجازي مالک دی نو حقیقي مالک د دې مال تایینی چې هغه الله جل جلاله دی نو ځکه دې زنانه جواب ورکړو اين موکوکبها د دې انسکورون کې او په اسمان کې جوړندون کې د ستورو هغه ذات خوشته دی هغه منګهینی دی برکه کې تاسو کې تاسو د معلومات دی د عمر رضی الله تعالی عنہ یو عجیب واقعه چې هغه یو راعي امتحان غستې ده هغه په سفر باندې روان وي غزوې ته بلار کې یو سړی وش بنکې ګړي بيزي سره ولې دا ګړي بيزي د سړی نه وي د خپل مالک وي نو عمر رضی الله تعالی عنہ په سړی باندې امتحان کو ول دې کډو نه موږ له وګړه راکا نو دا خبره وته حقیقتا وکړه د امتحان د پاره نه نو هغه سړی ولا جواب ورکړي چې دا ګړي زمان نه دي دا زما د مالک دي بیا وته عمر رضی الله تعالی عنہ په دې سړی باندې امتحان کو نو امتحانونه وته ویل چې خیر دی وګړه چې منګل راکا یا به تعالی پیسې درکو یې منګل اسراکا او خپل مالک له چې بیګا لاړلې و کې کم و شرمخانو ما تکلې د وغوخ وړلې دا نو دی راعي ولا جواب ورکړ و چې صحیح شول زبد خپل مالک په دې باندې دوکه کما وتبوي ما چې دا شرمخانو خړلې دا خو اين الله بچرته زبا الله له به جواب ورکوما نو عمر رضی الله تعالی عنہ هغه راعي ډیر زیات خوښ شو په یو روایت کې راځي ځان ته رانږدې ک وغه خپلم ک دا صحابه فرمایي چې عمر رضی الله تعالی عنہ د مدینه پورې را روانو دا خبره به کوله الا تذكرون قول الراعي اين الله د شپن کې قول تاسو نه دی یاد چې دا خبره ما ته وکړه اين الله نو عمر رضی الله تعالی عنہ له داغه خبره دونه خون ورکه چې بالکل دا اغزیانه چې را روان دي د مدینه پورې او دا هغه راعي شپن کې خبره چې دی زوته یو په خلی باندې وی الا تذكرون قول الراعي اين الله تاسو دا شپن کې خبره نه ده معلومه چې اين الله بچرته نو مسلمانانو ورونو د الله جل جلاله ویره پکار دا او حقيقي ویره پکار دا الله جل جلاله خپل سر باندې حاضر ګڼل پکار دي ناظر ګڼل پکار دي دا د انسان د پاره ډیره زیاته کامیابی ده ګوره د الله د بندگان په خواني سلف چې دي ملائک چې دي انبیاء علیه الصلاۃ والسلام چې تاسو هغه آیات کوي چې د الله جل جلاله هغه ټونه یریدل او موږ د الله جل جلاله ټونه ډیر زیات غافل یو د الله جل جلاله بالکل خوف چې دي زمونږ په سره کې نه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله جل جلاله کله دا جهنم پیدا کا ګوره په دې ملائکه باندې دون ویره رااله ويا ما سكنت ارواحهم وبلغت ارواحهم الحناجر داغه د بدنونه چې په حرام باندې نو ساګانی مرو تر ورسېدلې بدنونه دا غیره پیدلا ولی ول الله جهنم پیدا کړي دي ووري پیدا کړي دي د سینې چې الله منګ را واخلي او د جهنم ته ورځي به نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله الله جل جلاله دا انسانان پیدا کړل دا د جهنم د پیدا کېدل نه روز پیدا کړي دي دا انسانان نو په هغه وخت کې سکنت ارواحهما د ملائکه د روحونه چې دي دا خپل ځای لاړل نو ګورم دا جهنم چې دغه د لپاره پیدا نه دي بدن رپیږي وجود رپیږي روح راوزي مری تر رسیږي د سینې چې الله جهنم پیدا کړی دی او د جهنم ته الله جل جلاله منګ ورو ورځي حملۃ العرش دغه بیان وکړه راشي دا د الله جل جلاله ملائکه دي ډیر غټ ملائکه دي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ما ته الله جل جلاله اجازه وکړه ان اصف احد حملۃ العرش چې دا دغه تاسو صفات وکما د دې ولي د دې وخت په مابین کې 1500 کاله مزل دی دغه دومره ډیر غټ ملائکه دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو حدیث کې راځي چې وان من حملۃ العرش من يسجد لله تعالی د دې حملۃ العرش کې ځنې د ملائکه دي چې الله جل جلاله ته سجده خودلې ده او وتصل من عينيه امثال الانهار دا غیر د سترګو نه د وخي روان دي د کبدي دنیا کې چې یو سین رواني او کله چې هغه د خپل سجدې نه سر راپورته کی دی وی سبحانك ما تخشى حق خشيتك یا الله جل جلاله تجد ثمر ویر لایق مستحق یو غټ ذاتی عظیم ذاتی عمر چې د منګستانه نه یریږي نو ګوره دا ملائک د دې د خوف د الله جل جلاله ویری د وجنه چې دا غي د سترګونه د نهرونو په شان له سیندونو په شان له وکه چې دا بهيږي نو ګوره د ملائکو دومره خوف د الله جل جلاله نه نبی صلی الله علیه وسلم یو ورځ د جبرئیل علیه السلام له تاسو کا ویل مالی لم ارى ميكائيل ضاحكا دا څه وجه د مال را چې میکائیل اس کلمه په خندا باندې نه دی لیدلې نو جبرئیل علیه السلام ول جواب ورکا ویل ما ضحك ميكائيل مسخلقت النار میکائیل علیه السلام اس کله خندا نه ده کړې
د کوم وخت نه چې جهنم پیدا شوی دی د خبرې کې زما مطلب دا دی ګوره دا جهنم د ملایکو نه دی پیدا دا د انسانانو له پیدا دی دا د پیرانو له پیدا دی او انسانانو پیران په ډکه خوله باندې خندا کوي او پیرانو د ملایکو د پاره ډوله د سره پیدا نه دی او ما ضحك میکائیل مذ خلقت النار ورځ جبريل علیه السلام د نبی صلی الله علیه وسلم خواله راغی په شکل دی انسان باندې نهایت زیاتې جوړله نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې یا جبريل ما رأيتو بكاءك مثل بكائك تاسو جړه خو ما ستا کله نه دی لیدلی لکه دا نن چې ته جاړې نو جبريل علیه السلام ته فرمایله ان ربي نفخ في النار نفختنا زما رب چې دی ور د جهنم کې یو کوکې وکړه دا د جهنم ور اسم تازه الله ته یو کوکې وکړه د تازه کولو دپاره نو دومره جبريل علیه السلام خندله تاسو په دې باندې سوچ او فکر وکړئ چې الله جل جلاله چې کوکې وکړه په جهنم د ور کې وکړه د جهنم ور تازه کړه د چا دپاره تازه کړه او څوک خاندي او د چا دپاره تازه کړه او څوک جاړي د انسانانو دپاره تازه کړی دی انسانان خنداګانې کوي او د ملایکو دپاره نه دی تازه کړی ملایک چې دی د هغې د وجې نه ژړا کوي نو دا د جبريل علیه السلام خوف درنګ په یو بل روایت کې دام راځي لکه څنګه چې د میکائیل علیه السلام په باره کې راځي وایي ما ضحك جبرائیل مذ خلقت النار جبريل علیه السلام هم خندا نه ده کړې دا ټول روایتونه په دې باندې دلیل دی د دې نه علاوه کېدای شي نورو ملایکو کله کله خندا کوي خو د دوه ملایکو چې اقرب الملائکه دي الی الله جبريل علیه السلام او میکائیل علیه السلام د هغه وخت نه چې الله جل جلاله جهنم پیدا کړی دی نو دوی چې دی بالکل خندا نه ده کړې دا جبريل چې دی یو اعظم المخلوقات دی د الله جل جلاله په مخلوقاتو کې ډېر غټ مخلوق دی نبی صلی الله علیه وسلم په خپل دوه ځای په روایتو کې راځي یا درې کړه جبريل علیه السلام په خپل شکل باندې لیدلې دی داغه شکل چې ولید نبی صلی الله علیه وسلم ما وته ول چې شکل راخاره کا د چې ماته د خپل شکل راخاره کا په هغه شکل باندې چې الله پیدا کړ قد سد الافق ما بالکل اسمان نه لید د دې سد الافق معنی دا ده په اسمان باندې زما نظر نه لګیدو ټول اسمان بن کو دونه غټ مخلوق وایزاله 600 جناح بکس او وزر وی داغه دومره غټ مخلوق دی به نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله دا جبريل علیه السلام زما سره د الله جل جلاله ملاقات له معراج لا کله چې دا د الله جل جلاله خواته نږدې شو فاذا كان كالحلس البالي دا بالکل دسې راورکوټی شو دسې راتاو شو راونغښتلی شو کالحلس البالي حلس البالي دې ته ویل کېږي ونرۍ کپړۍ د دې اس د کتې لاندې ږدي بالکل هغه شان له نرۍ جویلې کوټ کپړه چې دی د جبريل علیه السلام نه جوړه شوله وی بیا نبی علیه السلام فرمایي چې موږ کله د الله ملاقات لتلو نو الله ته نږدې ما چې د میکائیل علیه السلام ولیده فاذا هو كالعصفور په شان د مرغۍ د سره د مرغۍ د بچي په شان لا راتاو شوی وړوکی شوی د الله من خشیت الله د الله جل جلاله د ویرې د وجې نه نو ګوره مسلمانانو ورونو دا د الله عباد مکرمون دي لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون دومره د هغې خوف د الله جل جلاله نه دی نو ځکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وی لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا یا خلک که تاسې داسې علم وی په جنت باندې په جهنم باندې د الله په لوی باندې کوم علم چې زما دی لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ستاسې به جړا چې دی دا ډېره وی او خندا چې دی دا به ستاسې لږه وی ګوره عامو انسانانو ته وګوره زمونږ او ستاسې خندا چې ده دا په جړا باندې ډیره ده بلکې خندا شته په وازه خوله باندې بالکل چې دی د الله د ویرې نه جړا نشته دی خو نبي صلی الله علیه وسلم فرمایي که چېرته ستاسې علم وی هغومره علم لکه چې الله ماله راکلی دی نو لضحكتم قلیلا خندا به ستاسې ګورئ دا لږه وي ولبکیتم کثیره او جړا به ستاسې غالبه وي په خندا باندې جړا به ستاسې ډېرې وي دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ګوره مونځ کوي کله چې په مانځه باندې ولاړ دی صحیح بخاري حدیث کې راځي کله چې په نبي علیه السلام مونځ کوو وفي صدره عزیز کعزیز المرجل من البکاء دا غي په دې سینه کې به आवाज وو د الله د ویرې د وجنه چې زه چاته ولاړې ما د جړا د وجنه د حدیث کې ډېرې زیاتې پیدې دي خاص کر چې نبی علیه السلام لبا آیات د جنت راغې دا غي د وجنه به جړل آیات د جهنم براغې دا غي د وجنه به جړل آیات چې به د جنت راغې الته به ودرېده د الله نه به غوښته آیات چې به د جهنم راغې الته به ودرېده د الله نه به پناه غوښتله که ستاسو خیال موږ ته د قران کریم تلاوت کیږي د جنت ذکر کیږي د جهنم ذکر کیږي زمونږ بالکل په بدن باندې رپیدل ناراضي په زړه باندې خوف ناراضي د الله جل جلاله د ویرې د وجنه دا ناراضي حالان کې نبی صلی الله علیه وسلم وفي صدره عزیز اوازونه کعزیز المرجل من البکاء نبی صلی الله علیه
وسلم چې په مانځه باندې ودرېده ته به وایي چې کټۍ دا خوټ کېږي داسې به یې د سینې اواز کوو د حدیث کې یوه غټه فایده دام ده په مانځه کې ژړه دا جایزه ده د الله د ویرې د وجې نه ژړه دا غټ عبادت دی او خیر دی که یو څوک په مانځه کې ژاړي دومره اواز وکړي چې شاته کسان واوري امام دا یو عبادت دی او د دې جواز به لري عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وی ورځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته وفرمایله زما خواله راغی وی ماته وفرمایله زرینی اتعبد الليله لربي عائشې ما پرېږده وه زه به نن د الله جل جلاله عبادت وکړم د دې شپې نو عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما به نبي صلی الله علیه وسلم خدمت چې ډېر زیات خوښو نو ځکه نبي صلی الله علیه وسلم زما نه اجازه غوښتله نو عائشه رضی الله تعالی عنها به فرمایي چې نبی صلی الله علیه وسلم په مانځه باندې ودرېده او الله جل جلاله ته جړل تر دې پورې په روایت کې راځي ګوره صحیح حدیث دی حتی بلت الحجرة دموعه تر دې چې دا ټوله کوټه د نبی صلی الله علیه وسلم دی وخو چې د عالم دکړه ګوره د نبی علیه الصلاه والسلام د الله د ویرې د وجنه دومره جړا کوي حجره یا کوټې ته ویل کېږي یا د کوټې مخې ته چې کوم میدان وو دا ټول د نبی صلی الله علیه وسلم دی وخو چې دا ډک ګوره په دې یو سوال دی ستاسو په ذهنونو کې به راځي چې دا یو انسان د دې انسان په دې بدن کې دا دونه وخې د کوم ځای نه پیدا کېږي د دې لنډ جواب دا دی ګوره زه تاسو ته په مشاهده باندې دا درخېمه څومره چې د یو انسان په زړه کې نرمي ډېره د الله معرفت زیاتی د الله نه ویره زیاتی په دقه اندازه عمره په دې بدن د انسان کې الله جل جلاله اوخه پیدا کیا که ستاسو خلې د ماشومانو ته وګوره په نه خبره باندې هغه جاړي د سترګو نه به اوخه بیږي د بوډاګانو ته وګوره بابا ته څنګه د سپیبا هغه په جړا شي دتا د ځوانانو نه ته پوسوکا بالکل پروا به هم نه د دې ماشومانو زړونه چې د نازه کوي د دې بوډاګانو چې څومره یو سړی بوډا کیږي زړه نرم کیږي ته دې پوسوکا خالي سوی بابا څنګه هغه به ته جړا شي دا ګوره یو شان انسانان دي د ځوان له جړا نه ورځي ماشومانو له جړا ورځي بوډاګانو له جړا ورځي ځکه په زړه کې نرموالی زیات دی نو هغه عمره د الله جل جلاله د ویرې نه هغه له جړا ډېره زیاته ورځي که ستاسو خیلي دې سړو ته فکر وکړه او د زنانو ته فکر وکړه دا زنانه په معمولي خبره باندې جړا کوي سړي هغه په هغې خبره باندې جړا نه کوي ځکه د دې زنانو په دې زړونو کې نرموالی ډېر زیات دی نو دقه رنګې د نبي صلی الله علیه وسلم په دې زړه کې د الله معرفت زیات و د الله پېژندګلو زیاته وه د الله نه ویره زیاته وه د هغې په اندازه عمره الله جل جلاله د نبي علیه الصلاه والسلام په دې سترګو کې اوښې پیدا کولې صحیح روایتو کې راځي چې آدم علیه الصلاه والسلام ګوره جنت لیدلی دی کله چې هغه د جنت نه راښکته شو حتی سالت وادي سرنبیت من دموعه یو غټې غټې درې د غرونو په مابین کې دا به د هغې د اوښو نه روانې وي دقه آدم علیه الصلاه والسلام و ولې الله معرفت یې و جنت یې لیدلی و د جنت نه په یو جزا کې راښکته شو دي دنیا ته نو ځکه د غرونو په مابین کې چې کومې درې دي دا د هغې د اوښو نه بېدلې نو دا د نبي صلی الله علیه وسلم خوف من الله دارنګې ګوره دا صحابه کرام چې څومره معرفت د الله جل جلاله زیاتو هغومره د الله جل جلاله نه ویره زیاته وه ابوبکر رضی الله تعالی عنه د الله نه داسې یېرېده وایي هغه به دا الفاظ ویل حتی وددت انی شعره فی جنب المؤمن زما ډېره زیاته مینه دا ده چې زه د دې مؤمن په سینه باندې یو یخته به ختم شوی وی په بعضې روایتو کې راځي ابوبکر رضی الله تعالی عنه به فرمایل وددت انی شجره تقطع کاش کې چې زه یوه ونه وې انسان نه وې د الله راته حساب او کتاب نه وې هېڅ نه چا قطعه کلی وې او سلسله وې خشاکې نه جوړ کلی وې او پخلی را باندې کلی وې نو دا د ابوبکر رضی الله تعالی عنه خوف من الله تعالی ګوره عمر رضی الله تعالی عنه ته وګورئ د هغه په سیرت کې راځي په شکل کې راځي وکانه فی وجهه خطان اسودان من البکاء دا هغه په دې مخ باندې دوه لارې وي د دواړو سترګو لاندې تکې تورې نښې وي داسې نهرونو غونده کې جوړې شوي وي من البکاء د ژړا د وجې نه نو په دې یو مخ باندې تور خط و لیکه وه او په دې بل مخ باندې تور لیکه وه دا د څه د وجې نه من البکاء د ژړا د وجې نه ګوره عمر رضی الله تعالی عنه دومره ایمان په الله جل جلاله باندې یوه ورځ هغه بیمار و ښه شو بیرته چې کله راووت یو بل سړی مخکې که مانځه ته کله چې مانځه ته یو کس مخکې که هغه تلاوت وکړه او دا آیات یې ولوسته ان عذاب ربک لواقع د دې سره عمر رضی الله تعالی عنه راوغورځېده بیا عمر رضی الله تعالی عنه ګوره د دې آیات د وجې نه خلکو ویوړو کور ته بیرته هغه بیمار شو او ټول صحابه کرام به د هغې تپوس راوتل
ولې د دې آیات په مطلب باندې هغه پوهېده د دې آیات معنا دا ده ان عذاب ربک لواقع د الله عذاب چې دی په دې خلکو باندې واقع دی د دې معنا دا نه ده چې واقع کېدونکی دی ځکه واقع صيغه اسم فاعل ده دا حقیقت دی په حال کې بالحال ور دغه د الله عذاب دی متوجه دی په دې خلکو باندې واقع دی نو هغه به د الله د عذاب نه تسیریده چې د آیات په دې باندې دومره اثر وکړ په هغه باندې ویره رااله د ویرې د وجې نه بیمار په باندې کې راوغورځېده د دې نه سخت آیاتونه موږ ته لوستل کېږي زموږ بدن په هغې باندې نه رپېږي خو عمر رضی الله تعالی عنه د هغې د وجې نه راغورځېږي هغه بیمارېږي 3 ورځې هغه به په کور کې څملي د یو آیات د لوستلو د وجې نه او د الله جل جلاله د اورېدلې د وجې نه ګوره دومره د الله نه ویره وه هغه چې کله شهید کېږي ابولؤلؤ مجوسي راولګېد هغې په خنجر باندې وو نو په دې کې ډېر صحابه کرام د عمر رضی الله تعالی عنه عیادت له لاړله په دې کې علي رضی الله تعالی عنه هم دی هغه ورته وایي هنیئا لک بالجنه یا امیر المؤمنین زه د جنت زیری در کوم تعالی ای امیر المؤمنین نو عمر رضی الله تعالی عنه ګوره بیمار دی په خنجر باندې والی شوی سای راماته شوې ده عمر رضی الله تعالی عنه ته فرمایي فاختر یا علي بهذا غیري په دې خبرو باندې بل څوک دوکه کا ما نشي دوکه کولی بیا ورته علي رضی الله تعالی عنه فرمایي ولې نه یا امیر المؤمنین ډېر اوږد الفاظ خو د هغې معنا دا ده ته یو فرقان وي ستا اسلام چې دی دا عزت و د مسلمانانو دپاره تاسې ته معلومات دی مسلمانانو به ښکاره په کعبه کې مونځ نه شو کولی کله چې عمر ایمان راوړه نو مسلمانانو ښکاره مونځونه شروع کړه نو ستا ایمان دا عزت د مسلمانانو دپاره ستا ایمان ښکاره کولو د مسلمانانو دپاره ستا ایمان چې دی یو سبب د مانځه د بیت الله دپاره او الله جل جلاله ستا په وجه باندې ټوله دنیا چې دی دا فتح کړله بیا ورته عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي ویا اتشهد بهذا لي عند ربي دا گواهی به مال وکي دا الله جل جلاله په نس باندې نو علي رضی الله تعالی عنه ته ویل چې و امیر المؤمنین دا کومه گواهی چې زه ستا په مخ کې کومه دا گواهی زه تعالی د رب العالمین په مخ کې کومه نو بیا د هغې دې خوف ته وګورې زما پکې شاهد دا دی عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي وددت ان اكون کفافا یوم القیامه زما ډېره زیاته مینه ده چې الله جل جلاله ما سر په سر باندې تیر کې په ورځ د قیامت د کباب معنی کړې ده لا لي ولا علي نه ماله جنت راکي او نه ما جهنم لبوزي نه لاله ثواب راکي نه لاله عذاب راکي د هغه دې خوف ته وګوره عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي که چېرته الله جل جلاله خپل پیغمبر ته وحی وکړي چې په دې امت کې یو جهنمي دی نو عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي هغه به زما دا یقیني چې هغه زیما نو دومره د دې عمر رضی الله تعالی عنه خوف د الله جل جلاله نه د ټول صحابه کرام را واخله د الله جل جلاله نه د سیریدل عبد الله ابن عباس مفسر القرآن ترجمان القرآن د نبی علیه الصلاة والسلام خادم د نبی علیه الصلاة والسلام د ترزوی د اولنو سابقینو مؤمنانو نه دی چې په ماشوموالي کې ایمان راوړی و د هغه په سیرت کې راځي وکانه اسفل عینیه مثل شراک البالي د هغې د دې سترګو نه چې دا لاندې کې مزیز ملي دا تکې تورې شوي وي او بیا راکوت شوي وي که ستاسې خیالي د چپړې دا پټق چې کله دا زول شي راکوت شي او تک تور شي د چې د چپړو د پټق د زوړوالي په شان څیز د هغه د سترګو لاندې دا جوړ شوی و دا د څه د وجې نه دا د ژړا د وجې نه نو مسلمانانو ورونو عثمان رضی الله تعالی عنه ته وګورئ دومره جلیل القدر صحابي چې کله به هغه په مقبره باندې تېرېده ډېره زیاته غټه ګیرې وه په د هغه په ترجمه کې راځي چې کله به دا په مقبره باندې تېرېده او د مسجد نبوي ته مقبره ډېره زیاته نږدې وه او د عثمان رضی الله تعالی په هغې باندې لاره وه نو کله چې به دا مقبره لیدله نو دا ټوله ګیره چې د هغه څومره وه دا به په اوښکو باندې لمده شوله بیا یوه ورځ د عثمان رضی الله تعالی عنه نه چا تپوس وکړو ویل یا عثمان د جنت ذکر کیږي د جهنم ذکر کیږي ستا دونه جړا نه وي خو چې په دې مقبره باندې تېرېږي دا د ډېره زیاته جړا وي نو عثمان رضی الله تعالی عنه دا جواب ورکړ وایي هذا اول منازل الاخره دا اولنۍ پړوی ده د پړوو د جنت نه یا دا اولنۍ پړوی ده د پړوو د جهنم نه که په دې کې انسان پاس شي نور هر څه اسان دي او که په دې کې انسان پیر شي بیا په هر څه کې راګیر دی که ستاسې خیال وګوره خو د عثمان رضی الله تعالی عنه دا یقین و چې دا مقبره ده دا قبر دی دې له چې څنګه دا مسلمانان ورغلي دي دقه رنګې وله زما ورتلل دي که ستاسې خیالي موږ په مقبره باندې تېرېږو د هغې نه عبرت نه اخلو
مړه دفن کوو د هغې نه عبرت نه اخلو د قرآن تلاوت کیږي د هغې نه عبرت نه اخلو د جنت ذکر کیږي د هغې نه عبرت نه اخلو د جهنم ذکر کیږي د هغې نه عبرت نه اخلو ولې دا عقیده جوړه شوې ده مقبره به د چا دپاره وي او مرګ به د چا دپاره وي او جنت او جهنم به د چا دپاره وي نو مسلمانانو ورونو الله زمونږ مالک دی زمونږ خالق دی ډېر غټ لوی ذات دی د هغه نه داسې ویره پکار ده لکه څنګه چې هغه د ویرې مستحق وي ځکه نوح علیه السلام خپل قوم ته ویل ما لکم لا ترجون لله وقارا ای خلکه د دې الله عزت ولې نه کوئ د الله خیال ولې نه ساتئ الله چې څومره ډېر غټ ذات دی او قمره د هغې نه ډېره زیاته ویره پکار ده که ستاسو خیال وي په دنیا کې د انسانانو نه ویره علی حسب مراتبهم د الله رتبه د بندګانو د رتبې سره برابر نه ده ډېر غټ لوی ذات دی د هغه نه ویره پکار ده د هغه ذات ته جړا پکار ده د هغه په خپل سر باندې حاضر او ناظر ګڼل پکار دي که موږ او تاسې یو قدم اخلو باید الله په خپل سر باندې حاضر وګڼو که یو نطق کوو دا په عقیده وساتو چې الله یې لاله اوري که یو څه ته ګورو دا عقیده وساتو چې الله میري که یو څه ته قدم پورته کوو باید دا عقیده وساتو چې الله جل جلاله موږ ییني الله په خپل سر باندې مراقب وګڼو نو دا د انسانانو دپاره ډېره غټه کامیابي ده الله جل جلاله د خپله واقعي